حسدګر چې وي دی د چا اس نشي کولی خو خپل ځان اخوري او د بل سړي اس نقصان نشي کولی. دی وجنه علما لیکي وی د حسدګر سړي 51 چې دی دا به د نیکو نه خالی پروتي. ځکه حدیث مبارک کې راځي حسد نیکی دسی خوري لکه اور چې لرګي خوري کما تأکل النار الحطبه. حدیث مبارک کې حالق لفظ راغلی دی وی دا حسد چې دی دا نیکی خری لکه سړی چې څنګه په بلیټ باندې د سر نه ویښته خری. نو دا حسد دومره عظیمه ګناه ده. د حسدګر سړي 51 همیشه د نیکو نه خالی پروت. دی وایي ما تهجد کړي دي خبر نه دی هغه تهجد ورله هغې حسد خوړلي. وی ما حج کړی دی خبر نی هغه حج ورله دا حسد خوړلی. وی ما خو ډیر نیک اعمال کړي دي هغه ورله حسد خوړلی. نو دا په دې کې حسد و. ویتربص بکم الدوائر نو دی انتظار کوي پتاسو باندې داغه حوادثو. علیہم دائرة السوء الله جواب وکړو وی علیہم په دی باندې با دائرة السوء دا حوادث په دی باندې راځي. دا بددعا ده اصل کې دا بددعا ده. معنی دا ده چې په دوی باندې دی دا حوادث نازل شي نو چې دی د دی انتظار کوي نو الله به په دوی باندې را نازل کی دا حوادث. وی په دې سړی الله ته نزدې کیږي. وصلوات الرسول او دا زکات ورکول چې دی دا ذریعہ د دعاګانو د رسول دا. د دې په وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی ته دعاګانې کوي دا د دعاګانو ذریعہ ده. لکه قرآن کریم کې دی خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم. الله ورته وی زکات تم علا خو وصل علیهم دی ته ورسره دعا هم کوا چې زکات تنوالی نو دعا هم دی ته کوا. وی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدا عادتو چې چا به زکات ورکو نو دعا به وکړله اللهم صل علی آل فلان. یا الله رحمتونه راولېږي علی آل فلان د پلان کی سړي په آل باندې چې د زکات ورکو. نو دا بانډچیان وایي دا زکات چې دی دا د الله ته د نزدېکت ذریعہ ده. وصلوات الرسول او ذریعہ ده د دعاګانو د رسول. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله ویلیو صلی علیهم دی ته دعا کوه چې زکات تی والی. جو نبی علیہ السلام بم دعا کوله. الا خبردار انها قربة له